मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह व फरमाए कि दुनिया वालों के साथ दुनिया कमाने के लिए टाइम टेबल मौजूद है। कॉलेजों में टाइम टेबल मौजूद है, स्कूलों में टाइम टेबल मौजूद है, दुकानदार के पास टाइम टेबल मौजूद है, जमींदार के पास टाइम टेबल मौजूद है, हर किसी के पास टाइम टेबल मौजूद है। हुए फरमान अफसोस की बात है कि मुसलमान के पास आखिरत का टाइम टेबल नहीं है। तो अल्लाह वाला खबरी दर्दी az दिल खैजत बर दिल रेजत दजड़ने कयो पजड़ुन की खखीगी। वे फरमाइल काफिर पर दुनिया की द दुनिया द गटलो हाग दाग यो टाइम टेबल ले खुद मुसलमान डबल टाइम टेबल ले द दुनिया द गटलो टाइम टेबल ले खुबदी दुनिया की द आखिरत द गटलो द पारम टाइम टेबल ले वे द मुसलमान पर दुनिया की द आखिरत द गटलू द पारा निजामुल औकात और टाइम टेबल लंबे पीरियड डाले। वे कसरत से तिलावत कुरान करीम किया करो। सहर पास से द टोडो न मख के द चैन दे मख के द आखिरत द गटलू द टाइम टेबल लंबे पीरियड होगा और द कुरान करीम तिलावत होगा। वे ये आखिरत की कमाने का पीरियड का पहला पीरियड है। नबी लंबे टाइम टेबल दे कुरान करीम की कसरत से तिलावत करना, उस कसरत से तिलावत करना मकाम सदे हुजूर पाक पशपद मेराज तला कि जन्नत से तशरीफ योड़ो जन्नत के द कुरान करीम द तिलावत आवाज पूर्त कीगी कि आवाज पूर्त कीगी रहमतुल लिल आलमीन तपोस को वेदा आवाज द कुरान करीम न चादे फरिश्ते वर्त फरमाई या रसूल अल्लाह दास्ताद सहाबी हजरत हारिस आवाज दे। दुनिया की दाग टाइम टेबल पर करो जन्नत के द कुरान पाक आवाज से और फरिश्ते मुहम्मद रसूलुल्लाह से ये तेरे परवाने सहाबी हजरत हारिसा का आवाज है। दास्ताद हगे पतंग सहाबी हजरत हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आवाज है। आसिमी कोफी रहमतुल्लाह अलैह द दुनिया पर टाइम टेबल के पलुम्बनी पीरियड बांधे अमल पेरा दे वफात कीगी। बीबी वर्तना सदा से पजड़ी जाड़मा रोने का मकाम नहीं है, हंसी का मकाम है। वे बदी कमरे के में सलीरी जरा करता 24,000 मरतबा
د قرآن کریم تلاوت کړی دی سلیری زره کرس مې د قرآن کریم ختم کړی ختم د یو لوی سرمایې سره روان یم یو لوی د اعمال صالحه او کروڑپتی او جاگیردار روان یم د قرآن کریم د تلاوت وزیر اعظم روان یم د قرآن کریم د تلاوت صدر روان یم منسٹر چیف منسٹر روان یم د خندا او د خوشحالی مقام دی حافظ شیرازی ځکه وی چنین قفص نسرائی من خجلها نست روم بگلشن رضوان کی مرغ آچمنم وی د دنیا دا تنگ پینجرا زما د خوشواز بلبل دین دی زخو د رضوان دا هغه باغی چی جنت بلبل یمزم چی التکی چغار اکما التکی چغار اکما او حافظ شیرازی ورپسی بیاوی وی خرم آروز کی زی منزل ویران بروم راحتی جان طلبم وصفی جانان بروم وی دا خوشحالی روز دا دلوی اختر سبا دے چه دا دنیا دا دی کندر نا رخصتیگم کندر نا او دا محمد رسول اللہ قدمونو تروانیم او بیاس وی نظر کردم که گر آیت بسر ای غم روزے که تا درے میں کدا خوشحالو غزل خوان بروم وی دیگ می من لرے کدا غم یو رز راغے چه خندا خوشحالے سرا پا قبر کی دا محمد رسول اللہ قدمونو تورزما شاعر ذکر وی قبر میں مصطفیٰ دل ربا دیکھو قدموں میں گروں فرشتے گر مجھے اٹھائے تو میں یوں کہوں اے فرشتو اب پائے مصطفیٰ سے کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں اس دل ربا کے واسطے نو حضرت عاصم کوفی رحمت اللہ علیہ خبر میں در تکولا بی بی توی سلیری زر کرت میں دا قرآن پاک ختم کری بدی فانی جہان کی میں دا باقی جہان پر ٹیم ٹبل باندے عمل پیرایم لنبے پیرڑ میں دادے شاگرد دے حضرت شعبہ تپوس دیکھی جی وی حضرت بدی میں پویا کا چکہ تلاوت کے استاد دی خلینا دا مشک و دا عنبر و خوشبوئی خیجی دا تاس و خلی کے سی اچھولی بھی کہ اگر تلاوت سر دا مشک و دا عنبر و خوشبوئی خیجی وی پریدو دا خبری مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ بھی چھپنے کا عادت بناؤ چھپنے کا نہیں تب کامیاب ہوگے وی چھپنے کا عادت بناؤ چھپنے کا نہیں دا پٹھیدو دا کنار کشی عادت جوڑا دا خکار کیدو دا کڑتو مکوا کے نم میں پا پوسٹر دوچتو جی کے نو دا پٹھیدو دا چاپ کیدو عادت بجوڑا وا نو دا ورطے پریدو دا خبری نا اللہ والا دی گمنامے طرف تروانی دا فتنہ بردار خلق دی میدان طرح کہ زم کے یما میں بھی کچھ ہوں
او الله والا گمنامه ته دي نن لړ شه دیوبند ثاني دارالعلوم حقانی ہر شیخ ہر ولی اللہ په خپل دروازه لیکلی عصر سے پہلے کسی اپنے آپ کو تکلیف نہ دے لے خلق راضی ومازگر راضی اولیاء دی اخکار ولایت کہ حضرت شیخ الحدیث علامہ شیر علی شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ وفات بقبر ما تقریر کو رحیم اللہ یوسف زیلی کی پا مشرق اخبار کے دے اداریین لاندے ایک عالم کا جنازہ وہی پا تاریخ کے منگا سے دے شاہان جنازی ندیلی دیلی چدا سے جنازی دے یو شاہ شوی دے یو بادشاہ کم جنازہ سے دے مولانا شیر علی شاہ و شوا آبل اور ستاف دیکھلی تر ڈی پی اور آگلو میاں سعید ڈاکٹر میاں سعید اگر تقریر دمات اطلاعات دی حفظ سے تصور کرے اس سے چورنگ را کرے تاسو نہ بجے راشے میں پورے بس خلق راغلے خوش لالو ایس پی بیازر ڈی پی او سے افزان سرک کمرے تا بوتلم خبری کولی دا ایس پی کامران خان ورته وی چې صاحب د شپې ناصر درانی ما ته رنګ وکړو چې دا ډاکټر شیر علی شاه صاحب نور الله مرقده د جنازې انتظام وکړي او دا په ذهن کې راولې چې دا ډاکټر صاحب جنازې ته هیڅ څوک نه راځي نوی دا لو لکو خلق انتظام ہوکے دا وہ لکو خلق انتظام ہوکے او من بارڈر دا کابل بند کو چه دا کابل خلق راشی دا من نش کانٹرول کو لے کٹ بپا کوڑی کے پروتے خلق پنیت پا پیخور و لنڈی کوتل کی کئی نو دا کامران ایس پی سے ڈی پی او تا ہوئی چې څوک په کوټو ولاړو څوک په ونو کې ولاړو څوک په موټرو کې ولاړو څوک په موټر سایکل ولاړو نیت یې تړلو جنازه کوله بیا زما خبر مې اوجي مې په قبر ما تقریر کولو مې ما غیته وی چې زما شيوخ استادان ناسي د ادب نه خلاف ده خو هغه انتظامیه واده ماته چې دا خو ماته دی وی مې ښه کہ پا قبر ادری دما خطبہ میں شروع کلا پا خان خدا کے ناسم دا موتیانو گلونو حس خوشبوئی شروع شوا دا خوشبودار نبی دا احادیث و خدمت کرو خدمت او دا مر نفس پتاو لگے دا کہ دا دارالعلوم حقانین 200 روپے دا میاش تنخواہ غفتا 200 روپے 200 او ناظم وی دے فما پابندی لگولی وا اوی دا 200 زکالم چی طول استازان تنخواہ اخلی نو چی دا قیامت پروز آواز شی چی دا دارالعلوم حقانی اگا تنخواہ دار مدرسین راوڑان نشے اتی نچی اغی کی پاتی شما دا 200 زکالم دا نور شیوخ تنخواہ چولو سی نو 2002 زروالی وی دا نور کندکی والی نو اولیاء دی اولیاء نو دا عاصم کوفی رحمت اللہ علیہ دا شاگرد وی چی ما پویا کبری خبرہ چی پریه نخودو وی ما خوب لیدم او پا خوب کی ما محمد رسول اللہ لیدم نبی محمد الرسول اللہ ماتوی او امام عاصم کوفی دا پا دمر سوک و شوک و خنفرا دا اللہ دی عظیم کلام تلاوت تکے امائی چی یا رسول اللہ اوز وی دا خلد دی خواہ کچھ خل کما
وی محمد رسول الله زما دا خلو شونډې ښکلې کړې نو د هغه وخت نه د مشکو د عنبرو خوشبویي چې روانه ده. کروڑها واقعات. نو یو ٹیم ٹبل وی کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو. دویم ٹیم ٹبل پیریڈ دا آخرت دا ٹیم ٹبل دویم پیریڈ وی کثرت سے نوافل پڑھا کرو. اتفکے سورت اوکلا پرنو دانگا دا در باندې قرض دی قرض چې راشي د څلورو رکعاتو سنتو نه مخکې څلور رکعاته نفل وکړه د دوه رکعاتو سنتو نه پس دوه رکعاته نفل وکړه. دغه دې ګټه ده دا د قرض دی که دا نه در سره به حساب کتاب کوي. ته یو سړي له چې یوسې یو ترمس هغه درله ترمس چې راوړه کمال یې نه دی کړی ستا ترمس چې یې تا له راوړه کمال دا دی چې دو ترمس راوړي دا یو خو یې دی ته د خپل سړي ته مظاهره وکړې چې دو ترمس راوړي. ته د یو سړي جنازې ته لړې جنازې ته به ځي ستا جنازې ته راغلی دی او هغه ستا جنازې ته رانغی او ته نه ځې تا سره ټیم نشته بیا د خرجې دی چې راځي د خدای مسلم باچوي د خدای رضا ډېر کارونه دي یوازې جنازه نه ده ته نی اوزګار او زوزګار یم قبرستان ته ستا کشر قبر کنستوله تللی دی ته د محلې ته د جنازې نه پس قبرونو ته ورکه د سړیتوب تقاضا دا ده او دا غم په قرآن کریم کې مې د حافظ صاحب تعبیر وایي وهو العزیز الحکیم لفظ 12 کرته قرآن پاک نقل کړی دی. عزیز هغه ذات ته ویلی شي چې د هغه د طاقت مثال او ثانی دی لا نظیر له فی قوته و سلطانه. هغه حکیم دی د حکمت سره کار کوي. دا مې بل هم وویل چې چوسه ته مې سپانوم حکیم کم کار چې کې حکمت سره کوه چې معاشره کې چین او سکونی بګاړ را نشي. نو حکیم ذات ته په هر کار کې حکمت ته حکمت نو ته لړشا په خورو کې کینا په قبرستان کې سبا وستا قبر لدرشي خورو کې بکینی او چې ته زما اسری خرابېږي ابل د خرجې دي چې بیا تاسو سره کینی خبر رانه بل طرف ته ځي. مولانا ثانی فرمای د اسلام اجزا چې دي او د شریعت اجزا چې دي دا پنځه دي. یو عقاید دي دویم عبادات دي دریم معاملات دي څلورم معاشرتی زندگی ده د ژوند د تیرولو زندگی ده او د غم کې حکمت دا دی چې د محلي اتحاد راشي د محلي دا د کورسۍ رالی د محلي اتحاد والوت د محلي کسانو به کټه بالغ راغسته ورابله جماعت ته به بالغ راوړه کشران به په استازګیرۍ لاړل کشران به قبر له لاړل مشران به ناستو د محلي اتحاد یونټي به جوړه شوه. تالی جنازې له راغې جنازې له به ځي ستا قبر ته درغې قبر ته به ځي او ستا د سړیتوب پته به په هغې کې لګي. جنازه خو راغله ښه مزېوارو دی نه 5 منټه لاړې په مخه
چې راشل ته په خاورو کې کینې د خپل او د پردي او د دوست او د دشمن تمیز دا په قبرستان کې پته لګي. رحمان بابا وی خپل پردي پکې معلوم شي اے رحمانا کله کله د غمونو دوران خوي کله کله د غمونو دوران خوي ستا محله دا مشهره راشه کینا وهو علا ستا محله دا چې د دې محله ستا یونټي وي. وی جنازه به د محلي امام کی لاول شرعي نظام کی په ملک اسلامی بادشاہی وقت به کوي که بادشاہ نه دا علاقه قاضي به کوي که غام نه بیا به د محلي امام کوي قاضي به ولي کوي چې د علاقه ټول علاقه جوړ وي چې قاضي ته زموږ جنازې ته راځي نو ته به جنازې ته ځې که نه چې د ټولې علاقې جوړ وي. اوس قاضي صاحب نه د محلې امام چې جوړ وي دلته څه زه جي ولي ما دا مسله واورئ د ولي هغه حق دی چې دا ولي د دې مقامي عالم امام نه په علم کې اعلی دی تقوا کې ته اعلی دی په خاندان کې ته اعلی دی په اخلاقو کې ته اعلی دی هر حیثیت سره اعلی دی نو به حق دی او سره د دین بعد دی اجازت اخلي اجازت دا امام نه به اجازت اخلي د محلي دا مشرانو نه به اجازت اخلي اګه ناخلي دا کار په محله کې بګاړ پیدا کړ دا د بل په عزت باندې حمله کول دي نه توڑ برازي جوړ به ناراضي. او راشه وګوره د حضور پاک بی بی حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها وفات شو. حضرت علی سے بولار دے جنازہ رالا حضرت صدیق خلیفۃ المسلمین دے ولار دے حضرت صدیق فرمائی وی اے علی بچے دا محمد رسول اللہ دا اور رفیق حیات سادا جنازی تمخ کے شام. حضرت علی سے ورطہ سے وی اے صدیقہ دا چا طاقت ستا چستا پا موجود گئے کی جنازی تمخ کی شی. حضرت علی سے موجود دے او حضرت صدیق دا حضرت فاطمی جنازہ اکڑا اولی اکڑا دا حضور نفس پا تمام امت کی اعلی ترین شخصیت دا حضرت صدیق دے نو حضرت صدیق جنازہ اکڑا حضرت علی نہ کری دل دے ذکر کو لاشائی ہما زیوزیت جنازہ تلو میں اتفاقی تو جنازہ وا نو ماغا ملگر تو میرا گاڑی اتروا چې دا جنازه کو ته مې نامناسب ده چې ورلو یو شاهزاده زمونږ د دې کلی ور وړاندې چې هغه ایمان ته وی زه ولیمه دا جنازه زه کومه علما علام خدای بصیرت ورکړي هغه ورته وی زه ګناهګار یم او دلته زه د ګناهګارو جنازې کومه او ته ولی نو چې کلی ته لړ شنو دا اولیاء جنازې بیا تکوا هغه د ما باچا خبر یو ترټی دی واچو اخو لړ یل دغه ځای خو دنو زه پرون دغه ځای جنا هغه امام ما پته لیکرو لګو ویغي وچرای مینا د خپ کل عالم دی د مولانا ادریس شیخ الحدیث شاګرد دی تاسو امام دی زه په خوشاله دي جنازه وکړه بے ماتوی چې زما دی عزت لپاره درته مینت کوم چې قبر ته لګي سار سے په قبر مسلو کمه ما جنازه کو. دین اسلام د اصول علم بردار دی بدی غن کی بنیادی محور دا دی چې خدای حکیم ذات سے ہر کار د حکمت نه ډک دی
فعل الحکیم لا یخلو عن الحکیم حکمت د حکیم ذات هر کار د حکمت نه خالی نه بدی غم کې د امت اتحاد دی بدی غم کې د محلي اتحاد دی بدی غم کې د علاقی اتحاد دی خو کاش لا خلق وی پوهیږي نه څه چلې مسله مختصره کې میلمانه تلوار کوي دې ته د پړې چولې دی ابدا سے دوست اشنا باندې تندر یخ کا چې تا سره په غم کې د کې خود کې راستو نه دی دا بوتل شاه پیغمبر دل ته وتعالى شفاعت کوي چې دې تا سره په خورو کې د کې راستو نه دی دا بوتل شاه کیس د وجود نه نو وجود غوړه دی دې تعالی غم لراغله ستا د غم په ټیم ته بلدو چلیږي اتا ورته پړې نه دی چولې چې دا تا ته وایي زی دې کنه تا ته به د دوست د دشمن پته ولګي چې په دې غم کې ما سره څوک ناست دي په غم کې دوه سترګې اتیا کا په جنازه کې وګوره زه بیمارو ما سهار دا هغې سره موجود ما طاهر ته وی جنازې له زه تلومه مې زه اوس دعا ته ورځم جنازه کې دې وګوره کوم خلک تاله راغی ته وی جنازې له ځې زمونږ مشران بې تعلیم او خیار خلکو هغې به وي د نر کونه په بدل له خلکو مونږ متل غلط که د نر کونه چې نر در لکه منډه واله منډه به ولوې په غم کې در له چا ډوډۍ وکړه ډوډۍ به ولکې د نر کونه په بدل ده خو خلک به دې حکمت پوه نه شو نه سل کوره محلې شل کورو باندې د شلو یونینې جوړې شوې ښه کار دی هغې ځان له یونین دی موږ نه ورځو بیړی دې چپه شه ته هم راشه ورسره کښېنه سبا به ستا له درشي تا سره به کښېني نو ستاسو د شلو کسانو هغه یونین به په سلو کسانو باندې مشتمل وي نو په غم کې هره خبره چې ده دا د حکمت نه ډکه ده او ته به هم ګورې چې تا سره په غم کې په قبرستان کې څوک کېناستل هغې ته م وګوره چې اصل خپل مې دا دي چې په خاورو را سره دلته خو دې ما ته بالښتونه دوه یخې دي دا خو څه کمال نه دی یو صاحب د هغې ډېر دروند غمي ډېره لویه تیری ده نو اطلاع وکړي نو لار کې زمونږ یو دوست دی نو زه اکثر هغه کوي نو زه ورته یم بس درځم وایي زه به ستا په نو هغې مې ګاډي کې هغه ځای ته بوځي نو ما ته یو ورځ تپوس کوم دا خو یو خمبیر دی خو د هغې غم کې ګڼئ خو دومره نه لکه دا دلته کې دې کې څه وجه ده ما ته یې ډېره کې به در سره دا خبره کوم ما ته یې دی چې په کور کې سویي هغه ټول جنازه کې حاضر وي چې به دې کور کې سودي دا ټول قبر ته ځي او پلان کې چې مشر دی وی دی به ولاړې دي کیني نه په قبرونو کې د قبر سره ولاړې دا قبر دغه ځای لکه خاوره واچوه دا چوبونه دغه کې دغه ځای داسې که وی هغې یې کوي خو دې ځان مدعي حسابوي او قرآن خو ورلیو څه چې کېنه وی کیني نه هله کیني چې تلاوت شروع شي نو بیا کیني نوې نر او ښځې ورکره بیا دعا له هم راځي او په دیره کې ځای نه دا په زرګونو کرسۍ پرتي په کې ځای نه امام احمد بن حنبل ته یو سړی په شوق کې راغی وی ستا به څه ظهوري وی زما ستا د زور پته به په جنازه کې لیدل جنازه او غم دا د سړیتوب معیار دی معیار که د بل دعا دې وکړه تاله به دعا له راشي که د بل هغې ته نیسم هغه بل هم نه دی سمه دا د امت د اتحاد او د یونټي یو بنیادی محور دی او د معاشرتي زندګۍ یو طریقه
نو خبره مې یو کوله خو بل طرف ته لاړه نو اوس ټول خلوص دل سره امام احمد بن حنبل د مشکات شرح مظاهر حق دویم 40 صفحه باندې لیکي 60 صفحه په 60 صفحه لیکي د خپل مردگانو پسې سورۃ فاتحه سورۃ اخلاص معوذتین لولې هغه ثواب بخي یو تعزیت دی دا ستاسو دا ناس دا تعزیت دی وارثانو د مرجع سره ستاسو به د ناس همدردی ده او هغه تسلی ده یو ایصال ثواب دی ایصال ثواب د حضرت تانوی نه تپوس کیږي امداد الفتاوا لومبیجل 492 صفحه ښکار حضرت د خپل مردگانو تسوللو حکیم الامت یقینا حکیم الامت ويقرأ من القرآن ما تيسر له چې د قرآن کریم نه تاسو آسان وي هغه ورته ولا یوسف لودیانوی رحمت الله علیه د علامه بن نوری رحمت الله علیه د دارالعلوم مفتی لس جلد فتاوی را په 173 صفحه لیکي تاسو ته کیږي حضرت خپل مردگانو پس سول ولو وی سورۃ یاسین ولولا آیت الکرسی ولولا الہاکم التکاثر سورۃ ولولا اذا زلزلت الارض زلزالها سورۃ ولولا نو ورپسې خبره زمون د امیانو ګناګارو د پاره کړی ده وی سورۃ فاتحه ولولا سورۃ اخلاص ولولا دا غي ثواب ورته د حکیم الامت حضرت تانوی نه تفوزي سورۃ فاتحه مولوستا یو مردته می دا غي ثواب وباخه لکه پلارتا مثال پتو وس هغه ته پورا ثواب ملو شي وس ما لسو شریعت ما دا ټول محله یاد دا ثواب تقسیمی کی حضرت تانوی وینا دا ټول ته برابر رسی مان دا مسله چاته پوښتنه حافظ اسرار ولر النصار ناغوی چې د دې خو دې ښکار دلیل دی چې حضور پاک دې امت لپاره قرباني کړې ده نو که دا ثواب تقسیمې دي نو سوار له سوکاله جنو زمون په کې بیا وي اختر سي او تقی عثماني بیا په درس ترمذی کې به بدی تحقیق کړی دی چې دا ثواب تقسیمېږي نه مکمل ثواب رسي او حدیث کې راځي په قبرستان تیریږي یولس کرته د سورۃ اخلاص ولولس دا غي ثواب ورته وبخي حضرت تانوی دام لیکلي دي په دې قبرستان کې چې څومره مردگان دي دا غي ټول مردگانو په بدلا الله تعالی اجر اوسه سل مردگان دي سل ثواب استاو شو بددا تانی کیو کړ دې مردگانو سره هرنی کی پلسدا شیخ العربی والعجم مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ فتاوی رحیمیہ کی پا 255 صفحہ اتم جلد کی لکھی حضرت حکیم الامت شیخ العربی والعجم حضرت مدنی فرمائی زد یو اللہ والا درگاہ تے ورکم دعا کو نبی دری کرت درود شریف الولم او سورۃ فاتحه ولولم درې کړه اتکرتا سورۃ اخلاص ولولم او درود شریف ولولم او دا غي ثواب ورته وبخم دا ایصال ثواب دی نو د ایصال ثواب په بنیاد باندې تاسو ټول یو ځل الحمد او درې ځله